السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو زه یم حافظ امین، یو ځل بیا ستاسو ډېره شکریه ادا کوم د وخت راکولو ډېره مننه. ملګرو زه د ویډیو طرف ته د هغې نه وړاندې زه ستاسو نیم منټ اخلم. ملګرو دا زموږ د چینل مکمل ویوز دي، یعنې زموږ ویډیوګانې تقریبا 2 لکو خلکو کتلي دي او په دې کې زموږ سبسکرایبر چې دی هغه 800 سبسکرایبر راغلي دي. نو که چېرته دا په 2 لکو کسانو کې داسې لږ کسانو هم سبسکرایب کړی وي نو د دین نشر او اشاعت به په څومره ښې طریقې سره شوی و. نو یو ځل بیا ستاسو په حضور کې درخواست دی چې په دې نیک سفر کې زموږ سره شامل شي. په دې کې به ستاسو پوره حصه وي انشاءالله. نو کوشش وکړئ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. ډېره مننه، جزاکم الله. زما خو به جامع قورې والغې زړونه مې یخ شو. تاسو به رسول الله خبرې څنګه اورولې؟ قسم په خدای هغه پښتنه سره یاد دی زما سره چالي د امت مسلمه جالي. وروسته چې تا په کلي کې پروګرام کو نو د ماښام او د مازدیګر تر منځه به کېده ته به زه پخپله پټ کې وم، زموږ ارمانونه پاتې شو. دې وخت سره چې د کم 3,000 طلباو د احادیثو استاذ و. نن سهار ما خوب لیدل، خوب حجت شرعي نه دی. د الله په ذات قسم خورم په اودس کې ما اوس مونځ وکړه. خبره مبالغه نه کوم، بعضې خلک لطیفه جوړه نه کړي، داسې پروپیګانډه دی چې کهاني دی جوړې نه کوي. تقریبا 3 څه کم 4 بجې تېر دی. حضرت مولانا علي احمد حقاني صاحب د حضرت شیخ صاحب خپې شاپېږي. زه ورغلم خوب وینم، ما ته وایي قاري صاحب کومه تحفه د شاتو چې کومه دغه لا نه ده رارسېدلې ان قریب راتلو والا ده. د الله په ذات قسم وخورم دې خبره کې مبالغه نه کوم، فضل بیاني نه کوم، دروغ نه وایم. خو چې څنګه سهار جمع له لحکم بیا راتلم قراءات سبعیه او تجوید ټول وخت مې درس کو. پیغام راته مې حضرت شیخ صاحب د دنیا نه پرده وکړه، د شهادت جام چې کوم دی نوش کړه. محترم مسلمانانو، زما لا یقین دی د خپل نیکه سره، د حضرت مفتي شهزاده صاحب رحمه الله سره، د حضرت شیخ شهید حسن جان مدني سره، حضرت شیخ سمیع الحق صاحب سره او د احد او د بدر د شهیدانو سره مې نن د روح ملاقات شوی. دا مې د الله نه امید دی. زما ورونو نن ځل له شهزاده نه KPK نه پاکستان نه نن تمام امت مسلمه یتیم شو. دا ډېره لویه د صدمې او د غم خبره ده. نن بخاري طالبان یتیمانان دي، نن ترمذي او ابو داود جاري، نن امام نسائي جاري. یاد ساتئ د ټولو جهانو سردار به استقبال ته راغلی. اخري خبره کوم، ما ته ټیم ډېر مختصر راکړی. خو ټولو ملګرو ته د تعزیت دپاره وایم هغه سانحه د وفات د نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه ځان ته رامخې ته کړئ، د خپل زړه تسلي پې وکړئ. رسول الله علیه السلام چې کله دنیا نه پرده وکړه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دماغو کار پرې کړی و، توره یې راوښتې وه. که چا وي رسول الله وفات دی په دې توره به دې سر غوڅوم. د حضرت عثمان صاحب جګې کار پرې کړی و او یو ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هغې حوصله برابر وه، راغی او په نبي کریم علیه السلام ور پرېوته، په دې تندي مبارک یې ښکل کړه، ورته وایي طبت حیا و میته. د الله رسوله په جونه م ښایسته وې، بس د مرګه م ښایسته پروت دی. بیا د هغې نه وروسته مسجد نبوي ته راغی، اعلان یې وکړه من کان یعبد محمدا. خلکو واورئ، څوک چې د محمد علیه السلام عبادت کوي فإن محمدا قد مات، رسول الله وفات شو. ومن كان يعبد الله، څوک چې د الله عبادت کوي فإن الله حي لا يموت، الله همیشه ژوندی دی، مرګ پرې نه راځي. او وما محمد الا رسول، دا آیاتونه یې ولوستل. حضرت انس صاحب فرمایي موږ چې د رسول الله د تلقین نه فارغ شو او په لاره را روان وو، رسول الله علیه السلام هغه نیازبینه لور حضرت فاطمه رضي الله عنها په یو غونډه کې ولاړه وه او ملکه ویلې زما خو به جامع قورې والغې زړونه مې یخ شو. تاسو به رسول الله خبرې څنګه اورولې؟ قسم په خدای هغه پښتنه سره یاد دی زما سره چالي د امت مسلمه جالي. او بیا فاطمه رضي الله عنها اشعار جوړ کړه، صبت علی مصائب لو انها صبت علی الايام سر لیالیا. خلکو په ما دومره غم راغلی، که دا غم په ورځو راغلی وې شپې راته جوړې کړې وې، ورځ به رڼا ختمه کړې وه. د رسول الله علیه السلام لور د پیغمبر په فراق کې را وایي، بېلتون په لوړه غونډه ناست دی، قلم په لاس دی، دوه یاران جدا کوینه. اخري د ریاست نه درخواست کوم، اپیل کوم، ریاسته ستا مثال خو د مور دی. زه د کوم شیخ شهید الحق ګیله درته وکړمه، که د شیخ حسن جان شهید ګیله وکړمه، که د نظام الدین شامي دغه ګیله وکړمه، او که د سیرت المحدثین ګیله وکړم. ریاسته الله به درې تپوس کوي. شب باره کې خو به موږ دا ووایو چې شیخ صاحب یو لوی شخصیت و او د عالم و کان چې کوم دی د هغه په زړه کې الله رب العزت اچولی. زموږ سره داسې الفاظ نشته چې موږ د شیخ صاحب په باره کې ووایو. زموږ استاد محترم په 2006 کې هغه سره موږ دوره کړې وه او د هغه د اخلاقو د هغه د صفاتو
ټول عالم ته پته ده، یو ته نه یوازې چې کوم دی زمونږ عاکفې نه غونډه دنیا چې کوم دی د احادیثو نه د هغې د بیانونو نه محرومه شوه. ما له د بیان د خبرو کولو چل نه راځي. زه 2 هفتې مخکې رالم، زما زوی دی د مفتي روح الله صاحب سره، ما ورته ویل چې تاسو ورته دعا کوئ چې الله رب العزت یې حافظ کړي. ما ته ویل څونه سپارې ورته پاتې دي؟ مې ویل 8 سپارې پاتې دي. ویره مفتي روح الله صاحب 3 ځله ما ته ویل انشاءالله زه به دا په خپله باندې ورځم او ته به ما ته دلته زوی ښې او د هغې نه وروسته چې تا په کلي کې پروګرام کوو نو د ماښام او د مازدیګر تر منځه به یې کېده ته به زه په خپله پټ کې وم، زموږ ارمانونه پاتې شو. زموږ چې کوم ملا ماته زموږ چې کومه مسله راغله موږ ورته موږ فوراً د چوت سهار کې وختي به احادیثو درس لته موږ له 2 منټه 3 منټه راکړه. ورځ د راځو 6مه ورځ یو ورځ نه قضا کوم 5 بجې پاو کم 5 بجې زما جمع ده. زه حاجي آباد کې هلته امامتي کوم چې څنګه مونځ وکړم والله العظیم کوم شی هم خوند نه کوي چې د شیخ صاحب زیارت وکړم. داسې یو خوشبویي راځي چې هغه د سپری د عطرو دا نه ده، دا الهي چې کوم دی والله العظیم زه درته په دې قسم خورم زه به خانس نشم. زه دا خبرې نه کوم، مبالغه نه کوم، دا نه چې موږ خوبونه کوو بعضې خلک په هغې باندې اعتراض وکړي چېرې داسې موږ یا شاګردان والله العظیم درته بیا هم قسم خورم ما د جمعې په ورځ بیان نه شو کولی. ما ویل زه به دا خوب بیانوم. زمونږ حاجي آباد ته د اقبال اجي صاحب کور ته بره وم، غټه یو مزیدار محل دی. زه چې وروختم وم شیخ صاحب پروت دی، زه ورغلم وم جي ولې وایي زه بیمار یم، وایي ته به زما خدمت کوې. مې بلکل زه تابعدار یم. په خدای قینو که داسې لوکاټ داسې فروټ چې هغه ما بیخي په دې خپله زندګۍ کې نه دي لیدي. په خوب کې ینم داسې طعامونه پراته دي قبلې طرف نه چې کوم دی کڼکۍ کولا شوه او داسې ښکلې مزیدارې هواګانې خوشبویانې او شنه شنه باغونه. والله العظیم زه به د پیغمبر علیه السلام په امت کې یم چې دا خو ما په حقه شپه باندې ولیده. سهار چې خبر شوم پېښور ته تلم نعماني مخې ته مدرسې ته طالبان ننوتي. ما تپوس وکړم بیا دا ولې؟ وایي یاره شیخ صاحب باندې ډزې وشوې، وایي مال بچ دی. وایي چې څنګه پېښور ته ورسېدم زما ورور چې کوم دی په دغه کې پېښور کې و ما ته رینګ وکړ چېرته؟ ما ورته ویل زه خو پېښور کې مو شیخ صاحب نه خبر شوې. ما ورته ویل خبر یم خو بچ دی. ما ته وایي نه ته وګوره هغه وفات شو. په خدای قینو که 3 پروګرامونه په هغه ورځ زما په پېښور کې ما ټول ختم کړم چې رالم دلته د خپې د قدم ځای نه و چې موږ خفه کېدو او په هغه ټیم باندې د شیخ صاحب قبر مبارک تیار و. هغه ټیم کې چې کوم کسان ولاړو والله العظیم چې داسې خوشبویي راتله چې زه درته نشم ویلی. ملګرو امید دی چې ویډیو به تاسو مکمل کتلی او د ستاسو به خوښ شوي هم وي. نو که غواړئ چې داسې ښکلي بیانات د شهید شیخ الاسلام شیخ ادریس صاحب باره کې نور هم واورئ نو زموږ په چینل باندې موجود دي. یقینا داسې بیانات چې هغه ستاسو ژوند بدلولی شي. نو کوشش وکړئ چینل ته وزټ وکړئ، ویډیوګانې در سره ضرور وګورئ. په الله مو سپارم. یو جهان مننه.